د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. د انتخاباتو ځانګړې خپرونې ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. د ټاکنیزو منډو ترلو په ترڅ کې نمایندان خلکو ته خپل اقتصادي برنامې تشریح کوي، خو یوه ستره نیوکه دا ده چې د ولسمشر د نمایندانو په اقتصادي پروګرامونو کې اصلا تخصصي مسایل په پام کې نه دي نیول شوي، او بله مسله دا ده چې د نمایندانو اقتصادي پروګرامونو کې تخصصي او پر لومړیتوبونو باندې بحث نه ده شوی. او د دې ترڅنګ ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې د ولسمشرۍ له دغو شاوخوا 14 نمایندانو یوه هم تر اوسه خپل اقتصادي برنامې په رسمي او تخصصي توګه خلکو ته نه دي تشریح کړي. د نن په ځانګړي انتخاباتي بحث کې د نمایندانو پر اقتصادي برنامو غږیږو، د هغوی پر اقتصادي لومړیتوبونو غږیږو چې دې بحث ته مو 2 قدرمن میرمانه دعوت کړي. د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همبالنې د ټیم ویان پاینده حکمت او د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم ویان جاوید احمد غفور. ستړي مشه جاوید صاحب، دا وسله تاسو څخه پیل کوم. ستاسو د ټیم هغه اقتصادي برنامې او لومړیتوبونه څه دي؟ سلام تاسو ته، حکمت صاحب ته، د تلویزیون محترم لیدونکو ته. په څو برخو کې چې زموږ ټیم اقتصادي برنامې لري چې مالیات او عوایدو برخه ده، ترانسپورت او ترانزیت برخه ده، کرنه او مالداري ده، مالی سکتور ده، قانونو سکتور ده، واړیکې دي. لومړی بحث دا دی چې موږ څنګه کولی شو چې خپل داخلي تولیدات لوړ کړو. په دې برخه کې چې مهمې برنامې د رئیس د دولت ساز ټیم دی او په دې تیرو 5 کالو کې په دې کې کار هم شوی، هغه د اوبو مدیریت دی، د انرژي پیدا کول دی، د اوبو مدیریت ترڅنګ د کرهنې میکانیزه کول او د لا ډیرو زموږ د وچو ځمکو خړوبول دي ترڅو زموږ بزګران وکولی شي چې له دې لارې هغه د افغانستان په اقتصاد کې، اوس تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په اقتصاد کې 13% دوی ونډه ده. دا ونډه لوړه بوزو او خوشبختانه ښې لاسته راوړنې هم لرو. هغه که د زعفرانو مسله ده په وروستیو کې، هغه که مثلا د اروپا مارکیټونو ته د افغانستان د میوو صادرات دي، یا نورو برخو کې یا د غنمو لخوا په خپل ځان بسایه کېدنه، دا بحث ده. بل مهم بحث زموږ لپاره هغه اصلاحات دي چې په عوایدو او ګمرکاتو کې په تیرو څو کالو کې راغلل، چې خوشبختانه لومړی ځل زموږ د بودیجې عادي بودیجې نه 40% موږ خپله تمویل کړه. په 96 کال کې زموږ عواید 170 میلیارد افغانیو ته لاړ شو. هغه ټارګټ چې موږ ته IMF او نورو راکړ او د هغې نه ډېر لوړ لاړلو. بل مهم بحث دا دی چې هغه افغانستان چې ټولو ویلي چې دا وچې پورې تړلی یو هیواد دی او یوه د تورخم یا دغه بنده دغه دروازه به چې وتړل شوه، نو په کابل کې به د خوراکي توکو قیمتونه ډېر لوړ شول. ولې تاسو نن ولیده چې افغانستان وصل دی او دغه وصل خپله د افغانستان په اقتصاد کې ډېر مهم اغیز لري. موږ د مرکزي او جنوبي اسیا د وصل نقطه یو، د دې ترانزیت ترانسپورت چې دی، ځکه مرکزي اسیا چې د هغه پراخه انرژي لري، هغه اړتیا لري چې د جنوبي اسیا مارکیټ ته لاړ شي. جنوبي اسیا هم دارنګه اړتیا لري مرکزي اسیا ته. په دې کې د ټاپي، ټوټاپ، کاسا زر، لاجوار دولاره، دا ټول هغه چابهار، دا ټول هغه پروژې دي چې افغانستان د یو وی لارې ترانزیټي لارې د مجبوریت نور خلاص شولو او وکولی شول چې د مرکزي اسیا، ایران، چین د ټولو هیوادونو سره ان تر هنده پورې او ان تر عربي او هیوادونو او اروپایي هیوادونو سره زموږ اړیکې د ترانزیت پراخې شي چې دا خپله د افغانستان په اقتصاد کې رول لري، د افغانستان په د وصل په نقطه کې رول لري او خپل ځای چې په دې سیمه کې لري هغه په خپو ودرېږي. بل مهم بحث دا ده چې موږ ډېر پراخ قانونونه لرو. د قانونو په سکتور کې پانګونه ده او دغه پانګونه کولی شي چې د افغانستان لپاره په اقتصادي برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. په مختلفو برخو کې خوشبختانه لا تر اوسه تر 1.5 میلیارد ډالرو پانګونه شوې چې هغه کې انرژي ده. تاسو غضنفر ګروپ ولیدلو چې د ګازو، همدارنګه الکوزه، همدارنګه بیات شرکت، یعنی په مختلفو برخو کې زموږ دا برنامې دي ترڅو وکولی شو چې افغانستان په یو دوامدار اقتصاد دغه برنامې چې کومې دي 2014 کال کې عین برنامې د ولسمشر لخوا تشریح شوې وي، توپیر وینئ؟ بالکل. یو خو دا دی چې اقتصادي پروژې تاسو زر نشئ پلي کولی، خصوصا هغه جوین اقتصادي پروژې چې هغې کې ملتونه شراکت لري، لکه ټاپي، لکه کاسا زر، لکه لاجوار دولاره. دا طبیعي خبره ده چې وخت اړتیا لري. ولې یو توپیر دا دی چې 9 ولایتونو ته برق رسېدلی دی په تیرو 4 زما هدف دا دی راتلونکو 5 کلونو لپاره چې کومې پروژې دي، کومې اقتصادي برنامې دي، له تېرو هغو سره کوم توپیر شته؟ د یو شمېر پروژو تداوم دی او یو شمېر پروژې به نوې راځي. ځکه اوس مثلا
ټاپي دا تداوم دی، کاسا دا تداوم دی، لاجوردو لاره دا تداوم دی، مثلا د زراعت میکانیزه کول دا تداوم دی، باغدارۍ ته رشد ورکول دا تداوم دی. ولې یو شمېر داسې نوې پروژې نور هم دي چې په هغې باندې مونږ کار کوو تر څو وکولی شو چې دا لا پسې دغه کړو. د ولسمشر یوه وینا دا وه چې افغانستان به په 5 کلونو کې دومره انرژي تولید کړي چې په تېرو څو کلونو کې نه وه تولید کړې. ولې تاسو ولیدل چې افغانستان د انرژۍ له اړخه اوس هم کمزوری ده، پایتخت کې انرژي یا برېښنا نه ده رسېدلې. دلیل څه و چې هغه اوس هم انرژي په لومړیتوب کې ده، هغه وخت کې په لومړیتوب کې ولې په تېرو 5 کلونو کې ولسمشر ونه توانېده چې هغه ژمنه باندې ودرېږي؟ ګوره خبره ده چې کله کله د وضعیت چې دی تاسو ته لومړیتوبونه مثلا لومړیتوبونه تا نه اخلي. اول بحث دا و چې کله په 2014 کې 1,53,000 نړیوال عسکر ووتل او جګړه د تروریزم پر ضد ټوله راغله د افغان امنیتي ځواکونو په اوږو باندې، لومړی بحث دا و چې څنګه د دوی تمویل باید پیدا شي، څنګه ته دغه عربه وچلایې. یعنی موږ دغسې بدبختانه دغه جګړې هغه لومړیتوبونه چې باید لومړی فکر پې شوی وی په اقتصادي برخه کې هغه توجه ټول امنیتي سکتور ته واوښتله. څنګه د نړیوالو مرستې جلب کو په وارسا کانفرانس کې تاسو ولیدل، په بروکسل کې مو لیدل چې تر 10 میلیارډ ډالرو مرسته جلب شوله. یعنی هغه لومړیتوبونه و تر څو د افغانستان د سیاسي جغرافیې ویش مخه ونیول شي، تر څو موږ د نړیوالو سره ښې اړیکې او هغه افغانستان چې د یاده وتلی هغه بیرته موږ د نړیوالو هغه پام ته راواړو. نو هغه د دې لامل شو چې زموږ یو شمېر پروژې ټاکنۍ شي. ولې په ډېرو برخو کې که د کمال خان بند و که نورو، مثلا تاسو ولیدل چې په هرات کې د سلما بند افتتاح شولو، هغې برق یا په قندار کې مثلا تر 10 میګاواټه پورې لمریزې برېښنا پروژه چې هغه د افتتاح شوله. اوس قنداریان په هغې کې ډېره ښې لاسته مثلا ډېره برېښنا د هغې نه هغوی دغه کوي. دا موږ منو چې زموږ یو شمېر پروژې ټاکنۍ شي. ولې علتونه یې څه وو؟ علتونه یې دا چې د افغانستان د سیاسي جغرافیې مثلا د ویش مخنیوي او علتونه یې دا و چې د افغانستان ته بیرته د نړیوالو پام را وګرځو. علتونه یې دا و چې هغه جګړه چې 1,53,000 پر مختللو وسلو باندې نړیوالو مخ ته وړله، هغه د افغان امنیتي ځواکونو اوږو ته ولوېدله، هغه څنګه مهار شي. یعنې دا هغه څه دي چې نړیوالو دغه باید لومړی کې په دې قانع شوی چې ستاسو امنیتي ځواکونه کولی شي. جاوید صاحب راګرځم هم تاسو ته. حکمت صاحب د ثبات او همپالنې ټیم هغه اقتصادي برنامې څه دي او اقتصادي لومړیتوبونه به یې څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه شاکر صاحب. سلام او پر صاحب او ټولو کتونکو ته. تاسو پوهېږئ چې اقتصادي برنامې تقریبا ورته دي، مشابه دي او ډېر تفاوت سره نه لري. تر اوسه چې کوم کار شوی دی، کومې پروژې تطبیق شوي دي، غټې ملي سترې، دا د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنه ده او خوشبختانه چې دا ډېرې بنیادي او اساسي پروژې دي، لکه د سلما بند شو، د قندهار دی لمریزې انرژۍ یادونه غفور صاحب وکړه او داسې نور. د کرنې په برخه کې، د معدنیاتو په برخه کې تاسو پوهېږئ افغانستان ډېر پراخه معدن لري او تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دې د استخراج لپاره قانوني او اصولي لارې چارې او بیا د دې قیمتي ډبرو لپاره مارکیټینګ او د هغه لپاره لابي کول پکار دننه او بهر. دا اوس زموږ د معدنیاتو کاڼي په پېښور کې د پاکستاني مارکیټ په نوم باندې پلورل کېږي. نو د دې لپاره پکار دننه مارکیټ جوړول او بهر لابي کول، کورني تولیداتو ته وده ورکول چې دا لاسي صنایع دي مثلا، ټول هغه څه چې زموږ خپله په کور دننه تولیدي. مالداري یو د هغه څه نه ده چې زموږ د اقتصاد سره مرسته کولی شي. موږ به د خپلو د حقینو او مالدارانو سره په دې برخه کې مرستې وکړو، هغوی ته به لازمې اسانتیاوې برابرې کړو. د فابریکو ایجاد دی، هغوی ته برېښنا ورکول دي، سهولتونه ورکول دي، او همدا ډول د اوبو برخه ده، د اوبو مدیریت دی، د هغې نه استفاده ده، بندونه جوړول دي چې هغه دوه ګټې لري، هم موږ ته برق راکولی شي او هم زموږ ځمکې ډېری شاړې ځمکې خړوبولی شي. همدا ډول انرژي او ټول هغه ترانزیتي لارې چې اوس موږ تقریبا مشکلات سره لکه د پاکستان سره یا ایران سره یا تاجکستان سره ده چې موږ نږدې یو سره د سیمې سره، د دې د خلاصېدو په اړه به موږ زموږ برنامې دا دي چې دا باید خلاصې وساتو او هغه لازمې اسانتیاوې چې زموږ سوداګرو زموږ هېوادوالو ته برابرېږي باید برابرې کړو. مثلا موږ یو شی د پاکستان نه راوړو نسبتا دې پورې چې دا د بل هېواد نه وارد کړو، د هند نه یا بل نه ډېر ارزان ثابت تمامېږي. هم په همدې ترتیب له ایران نه، له تاجکستان نه. نو په دې برخه کې داسې مسالې شته دي لکه د دولت جوړونې ټیم چې کومه اقتصادي برنامه وړاندې کوي، تاسو دې پکې نوي څه ولرئ او یا د تاسو سره د نیوکې کوم ځای چې نه، ما وویل چې دا برنامې تقریبا مشابه دي، یعنې په اقتصاد کې هېڅوک اختلاف نه لري. هر سړی کوشش کوي چې هېواد ته ګټه ورسوي، هېوادوالو ته ګټه ورسوي. د کار په برخه کې به موږ ډېر کوشش وکړو چې ځوانانو ته کار پیدا کړو.
که هغه په دولتي ادارو کې، که هغه په شخصي ادارو کې، که هغه په فابریکو کې. نو زموږ سوداګر مشکلات لري، ستونزې لري. د هغې د حل لپاره موږ کوشش کوو چې هغوی ته لازمي اسانتیاوې د حالاتو مطابق اسانتیاوې ورته برابرې کړو. همدا ډول ګمرکي مدیریت عواید د مدیریت برخه ده چې دا ډېره مهمه ده. همدا کولی شي چې افغانستان په خپلو او په تېرو 5 کلونو کې زموږ ځنګلونه، یعنې افغانستان ډېر پراخه ځنګلات لري. لکه تاسې وګورئ د سمنګانو د کاپیسا د پیستې ونو ته، همدا ډول د کونړ ناختر، یعنې په ټوله دنیا کې تقریبا مشهور دي. په دې برخه کې هېڅ استفاده نه ده شوې، وال کېږي ډېر په بې رحمۍ. او ان دا چې داسې ګزارشونه هم شته چې مخالفین ترې نه استفاده کوي، هغوی د ټیکس نه او د هغې د قطع کېدو. دا ټول هغه مهم ټکي دي چې زموږ د برنامې په لومړیتوبونه لري. اقتصادي برخه کې چې کوم څه شوي دي، ولسمشر سره یو ځای دغه د ثبات او همپالنې ټیم هم دوی حاکم ټیمونه دي چې اقتصادي برنامې تاسو وایي چې په یو ځای مخکې وړل شوي دي. تاسو رضایت و قناعت و د حکومت د برخې په توګه؟ یعنی په ټوله کې په دغسې ملي برنامو کې هیڅ اختلاف نشته، که هغه اقتصادي برنامې دي، که هغه سیاسي برنامې دي، که هغه د سولې ده، که هغه انتخابات دي، که هغه نورې داسې مسلې دي. اختلافات به ډېر جزئي اختلافات به، دا طبیعي امر دی. ولې دا اختلافات د دې معنی نشي کېدلی چې موږ د سترې ملي پروژې مخالفت وکړو او یا دې ووایو چې دا کار دې نه کېږي. د افغانستان په هره برخه کې، هر ځای کې، هر څوک چې غواړي چې سرمایه ګذاري وکړي، زموږ ټیم استقبال کوي او همکاري ورسره. او دغه مسلې چې تاسو ویلې، که چیرې موږ په د تجارت په برخه کې له پاکستان او ایران سره نږدې اړیکې ولرو، دا به د افغانستان په ګټه وي. ولې په تېرو 5 کلونو کې یوه مسله دا هم یاده شو چې د افغانستان حکومت وکول شو چې پاکستان په اقتصادي لحاظ منزوي کړي یا هغه تجارتي اړیکې له پاکستان سره ډېرې کمې شوې. په دې برخه کې ستاسو د ټیم لیدلوری څه دی؟ پخوا یو تصویر دا و د عام افغانانو سره که چېرته احیانا د پاکستان سره تورخم بند شي یا د قندهار سرحد بند شي د پاکستان سره پوله، نو افغانستان به دلته د خلک به د فقر او لږې نه مړه شي. ولې خوشبختانه تاسو ولید، موږ او تاسو شاهد وو چې په تېرو څو کلونو کې داسې ونه شول. ولې زموږ لومړیتوب دا دی چې د نورو هیوادونو ترڅنګ د سیمې له هیوادونو سره نږدې کار وکړو، ځکه دا زموږ وطنوالو ته اقتصادي تمامېږي نسبتا دې پورې چې له جدا یې واردوو. زموږ مالونه په اسانۍ سره کېدای شي چې پاکستان ته ولاړ شي، تهران ته ولاړ شي، تاجکستان ته ولاړ شي. هم زموږ د تجارانو لپاره ګټه ده او زموږ هغه بزګرانو لپاره چې دوی تولیدات کوي، کار کوي، د هغوی لپاره هم ګټه د اقتصادي تمامېږي، اسان تمامېږي. نو په دې برخه کې زموږ لومړیتوب دا دی چې موږ باید د سیمې له هیوادو سره او بیا له نړۍ سره کار وکړو. دا به له تېرو 5 کلونو سره توپیر لري. که چېرې تاسو دغه ستاسو ټیم واک ته رسېږي، دغه انحصار به راکموي او د پاکستان او ایران سره به تجارتي اړیکې ډېروي. یوازې پاکستان نه، ما ویل د افغانستان د ټولو ګاونډیانو سره زموږ لومړیتوب دا دی چې باید ټولې پولې خلاصې وساتو، راکړه ورکړه، تجارتي تګ راتګ، تجارت او سیاست باید سره جلا. ډېره مننه. بیا هم راګرځم تاسو ته. جاوید صاحب، یوه مسله د اقتصاد په برخه کې او په ځانګړې توګه د کرنې په برخه کې چې د افغانستان کرن یا زراعتي سکتور چې دا تر اوسه پورې سنتي دی، په هغه علمي اساساتو نه دی ولاړ. په ولسمشر باندې یوه نیوکه دا هم ده چې ماضینو کاندیدانو سره مرکې کړي چې ولسمشر ونه شو کولی خپل اقتصادي برنامې په علمي اساساتو پر مخ یوسي. موافق یې؟ نه، د دې لپاره اوس تاسو وګورئ، سږ کال پروژه کې ستا ټول مارکیټ چې و د کامې شفتالو نیولی و. یو بزګر خبرې کولې، وایي ما سږ کال د 10 لک افغانۍ شفتالو بازار ته عرضه کړي. یعنې دا چې میکانیزم خواته موږ روان یو او دا یو ښه پرمختګ دی. یا مثلا تاسو وګورئ د لبنیاتو په برخه کې، یا مثلا وګورئ د چرګانو د غوښو په برخه کې، یا د کبانو د غوښې په برخه کې. دا ټول خو ما درته ویلي چې له یو خوا نه ته جګړه کې ښکېل وي، له بل خوا نه مثلا دغه وي، نو طبیعي خبره ده چې حرکت به ورو وي. ولې حرکت ډېرې ښې لاسته راوړنې لري موږ په دې برخه کې. تاسو ولیدل چې د افغانستان زعفرانو لومړی درجه مقام خپل کې، یعنی هغه د باغدارۍ په برخه کې، همدارنګه د سبزیجاتو برخه کې. تاسو اوس د سبزیجاتو په برخه کې یوازې د ختیځ ولایتونه چې دي، ټول کابل او ټول ولایتونو ته سبزیجات ورکوي. ولې دهقان رضایت نه لري؟ کله هم چې له دهقان سره خبرې کوي، دولت چې کومه برنامه د دهقان لپاره لري، هغه یوازې د کاغذ پر مخ ده. دهقان سره مرسته نه ده شوې، دهقان سره د تخمونو د اصلاح برخه کې مرسته نه ده شوې. که چیرې د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی درجه خپلوي، دا خو به هغه د دهقان هلې ځلي، حکومت ورسره کومه مرسته نه ده کړې. نه، خو دا ګوري، تاسو وګورئ د کرنې وزارت هم دا اوس د عامه رسنیو له لارې د دې ترڅنګ کلي په کلي، کور په کور دوی ګرځېږي او بزګرانو ته د دواګانو ویش، بزګرانو ته ټریننګونه، بزګرانو ته مثلا دا ټول هغه څه دي چې ورکوي، که هغه په مزار کې دی، هغه که په ختیځ کې دی، هغه که په هرات کې دی، هغه په قندهار کې دی، دا ټول هغه څه دي چې مثلا همدغه ورکوي. د حکومت و دنده دا ده چې زمینه سازي وکړي.
په کرهنه کې زموږ هیله به په راتلونکو 5 کالو کې دا وي چې د حکومت ترڅنګ خصوصي سکتور هم سهم شي او خصوصي سکتور هم یو شمېر پانګونه وکړي او دې ته موږ زمینه برابروو چې هغوی هم پانګونه وکړي او په دې برخه کې موږ لا ډېرې لاسته راوړنې ولرو. خو که تاسو اوسنی تولید د افغانستان پرتله کوي له 5 کالو مخې سره ډېر زیات توپیر کړی دی. هغه که مثلا د تازه میوې برخه ده، هغه که د وچې میوې برخه ده، هغه که مثلا د ترکاري باب برخه ده، هغه که مثلا نورې برخه دي، په دې کې موږ ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو او دا لاسته راوړنې چې دي مثبتې دي. د تجارت په برخه کې نظر څه دی؟ د افغانستان کوم تجارت چې له ګاونډیو هیوادونو سره مخکې حکمت صاحب ورباندې بحث وکړي چې دوی په لومړیتوبونو کې یو دا دی هر هغه څه چې د پاکستان سره د افغانستان تجارت دی یا له ایران سره د افغانستان تجارت دی د افغانستان لپاره ارزان تمامېږي او دغه تجارت په تیرو 5 کلونو کې ډیر پیکه شوی او خصوصا له پاکستان سره راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان د دولت جوړونې ټیم لیدلو رسېده نه. موږ وایو چې زموږ مشترکې ګټې دي او باید یو بل ته احترام ولرو. که چېرته پاکستان زما اموال نه پرېږدي چې د ګوادر له لارې هند ته لاړ شي نو زه بیا په کوم اساس ته اجازه ورکړم چې د ده اموال یا د ده لارۍ دې راشي او مرکزي اسیا ته دې ننوځي. د پاکستان سره زموږ سوداګري د 5 میلیارډو نه 1 میلیارډ ډالرو ته راکې وتله او په دې کې پاکستان تر ټولو لوی زیان وکړي ځکه موږ واردونکی هیواد وو. ولې بالمثل عمل باید وشي په یو سلسله مسایلو کې. که ته بالمثل عمل ونه کړې خو دهقان ته نه خفه کېږي ځکه کله به چې زما تازه میوه ووتله دوی به په موږ لارې بندې کړې یا به یې تعرفه لوړه کړله. نو زه وایم چې موږ د ټولو سره د دولت ساز ټیم دا زما نظر د دولت ساز ټیم نظر دا دی چې موږ له ټولو سره ښې اړیکې غواړو. مشترکې ګټې تعریف شوي دي او د مشترکو ګټو په اساس د مشترک او د بالمقابل احترام په اساس باید دا اړیکې وپالل شي. که ته له ما نه غواړې چې مرکزي اسیا ته د ستا لارۍ لاړه شي خو زه هم دا حق لرم چې زما لارۍ د دغه له خوا نه د هندوستان 1.4 میلیارده دا خو یو نظر مارکیټ ته لاړ شي. راتلونکي منشور کې په راتلونکي هغه اقتصادي برنامه کې دغه اړیکې تعریف شوي دي چې بالکل تعریف شوي د متقابل احترام او متقابلو ګټو او مشترکو ګټو په اساس باندې بله د هغه په اساس باندې چې ما ته هم هماغومره لاسرسی راکړل شي لکه څومره چې دته ورکړل کېږي او که نه د ده لارۍ د مستقیم ځي مرکزي اسیا ته او زما د 10 ځایه تلاشي کېږي او بیا د کې وځي نو په دې اساس باندې نه کېږي. افغانستان اوس بدیلې لارې لري. افغانستان په تیرو 5 کلو کې وکولی شول چې مرکزي اسیا ته دا وښیي چې ستا دغه بندې منابع چې دي د دې دغه رګونه چې دي اقتصادي بندې د دې خلاصونکی زه یم او جنوبي اسیا ته هم دا وښودل. افغانستان په دغه افغانستان په تیرو 5 کلو کې د خپل اقتصادي موقعیت دا ټولې نړۍ ته او خصوصا سیمې ته روښانه کړي او د دې تداوم باید موږ ورکړو او دا تداوم ورکول کېږي. اوس نو په تیرو 5 کلونو کې دغه سکتوري وزارتونه چې کله هم له اقتصادي کارپوهانو سره کښېنې سکتوري وزارتونه د فلج په حالت کې وو مثلا اقتصاد وزارت، تجارت وزارت یا د قانون وزارت چې تر اوسه تر 5 کلونو کې حتی دغه وزارت خپل تاسو ویل چې زموږ برنامې دي ولې د قانون وزارت تر 5 کلونو کې یو رسمي وزیر پیدا نه کړ. همیشه سرپرست وزیر لخوا دغه وزارت کنټرولېږي یا دغه نور وزارتونه هم په ډېرو مسایلو کې فلج پاتې شوي دي. نو څنګه یقین ورکوي خلکو ته چې په راتلونکو کلونو کې به لږ تر لږه دغه سکتوري وزارتونه فعال واوسي؟ ګورئ ما مخکې ویلې چې په تیرو 5 کلو کې اول 2-3 کلو کې ټول تمرکز په دې و چې موږ د خپلو امنیتي ځواکونو د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ویش د مخنیوي او امنیتي ځواکونو لپاره هغه اوږدمهاله ملاتړ او په دې برخه کې کار وکړو. انشاءالله دا ځل به د دولت ساز ټیم زیات تمرکز په اقتصاد وي او هغه اقتصاد چې په حقیقي توګه د افغانانو په ژوند کې بدلون راوړي. او په تیر 5 کلونو کې هم یوه ادعا دا کېده چې د ولسمشر غني حکومت به اقتصاد محوره حکومت وي. اوس هم که زه په سیمه ییزه کچه په نړیواله کچه زموږ اړیکې وګورئ خلک باور په دې نه لري. ګورئ یو خبره ده چې په هوایي دهلیزونو کې مسله دا وه چې هوایي دهلیزونه حکومت خپله لاسته راوړنه بولي ولې تاسو ولې چې هوایي دهلیزونه تر ډیره په سبسایډي باندې چلیدل او هغسې چې موږ له تجارانو سره خبرې کړي دي رضایت ګورئ د قانونونو خلاصول مهم دي او دا کار تداوم لري. یعنې دا نه دی چې په خپل ځای ولاړ دی، دا تداوم لري، دا اوږدمهاله دی. خصوصا اقتصادي پروژې چې دي که هغه د انرژي دی، هغه که ټرانزیټ دی، هغه که ترانسپورټ دی، تاسو وګورئ په هیوادونو کې دغه پروژې چې دي دا لسګونه کلونه وخت نیسي. نو یوازینی د افغانستان لپاره ولسمشر او دولت ساز ټیم همدې نظریې باندې بیا هم دی چې زموږ اړیکې باید اقتصاد مننه راګرځم بیا هم تاسو ته حکمت صاحب سکتوري وزارتونو د فعالیت په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ سکتوري وزارتونه لکه مخکې چې ما جاوید صاحب ته نومونه واخیستل چې ډېر فعال نه دي پاتې شوي
متاسفانه چې په تېرو څلورو کلونو کې هغه څه چې تمه وه کار نه دی شوی. مثلا د معادنو په برخه کې موږ په افغانستان کې ډېر پراخ معادن لرو، تر اوسه هېڅ کار نه دی شوی. او دا برسر غفور صاحب هم ومني چې د معادنو په برخه کې کار نه دی. او ته موږ یو وزیر نه لرو دغه وزارت. هماغسې د کرنې په برخه کې څنګه چې لازم وه، موږ باید ونې کرلې وې، موږ باید خپل محصولات دنیا ته رسولي وې. زموږ بزګر تاسې پوهېږئ په فراه کې هندوانې سکل څو وې، یعنې من په څو وې. بالاخره حکومت مجبور شو چې قراردادونه وکړل، د قول اردو سره هلته ولاړ. او دې ته ورته ډېری ستونزې مشکلات شته دی. سمه توګه هغسې چې په کار و کار نه دی شوی. ولې په راتلونکو 5 کلونو کې زموږ تمه دا ده، لومړیتوب دا ده چې موږ به اقتصاد ته کار کوو، د خلکو داسې اقتصاد ته چې د خلکو پر ژوند باندې مثبت تاثیر وکړي، او هغه پروژې چې هغه خیالي ونه اوسي، تبلیغاتي ونه اوسي، کمپایني ونه اوسي، او غولونکي ونه اوسي، حقیقي پروژې یعنې قابل د تطبیق. ستاسو نظر که په دې پروژه باندې واخلم قابل د تطبیق اوسي که نه، نو دا زموږ په لومړیتوبونو کې دي او دې ته کار کوو. اوس د ملي والي حکومت په خپلو اقتصادي لاسته راوړنو کې یوه خبره هوایي دهلیزونه بولي، خو تاسو ولیدل چې هوایي دهلیزونه تر ډېره په سبسایډي باندې ولاړو، او حتی ډېرو هغه تجارانو ته نوبت هم نه وررسېده چې دغسې تاسو مخکې وویلې لکه هندوانې یا نور هوایي دهلیز به موږ ته ډېر مهم و که د تاجکستان او یا تهران او یا اسلام آباد سره لار خلاصول. زموږ تاجرانو ته دا لومړیتوب دی، زموږ وطن ته دا لومړیتوب دی. موږ باید په دې کې کار کړی. دا چې زموږ ډیپلوماسي ناکامه وه یا زموږ تجارتي پالیسي ناکامه وه یا تجارت هم د سیاست نه قرباني کړو، نو تاوان یې زموږ تاجرانو وکړو، زموږ وطنوالو وکړو. زموږ په برنامه کې دا دی چې موږ به سیاست او تجارت سره جلا کوو، یعنې یو بل بل نه متاثره کوو. زموږ هڅه به دا چې که اړیکې ښې کېږي که خرابېږي، تجارت به په نورمال شکل روان وي، او دې لپاره کار کوو. او د انرژي په برخه کې چې حکومت کومه وعده کړې وه چې 5 کلونو کې به ډېر زیات انرژي تولید کړي افغانستان، وکولی شو هغه هدف ته ورسېږي؟ یعنې یوازې یو شی چې مونږ ویلی شو چې د قندهار لمریزه برېښنا ده، دا هم اوږدمهاله نشي کېدلی. تاسې ګورئ د کونړ سیند دی او دومره برق تولیدېږي چې د افغانستان نه شاید زیات اوسي او د افغانستان لپاره کفایت وکړي. همداسې واړه بندونه موږ د افغانستان په هر ځای په هر سیند کې جوړېدی شي، ولې متاسفانه چې تر اوسه نقشې پلانونه طرحې شته خو عملي نه دي. زموږ لومړیتوب دا ده چې هغه کار به کوو چې هغه قابل د عملي کېدو وي. نو متاسفانه چې په دې برخه کې کار نه د افغانستان د عایداتو لپاره په ګمرکاتو کې د اصلاحاتو خبره کېده، او د جاوید صاحب په خبرو کې هم دا مسله په اوایلو کې وشوه چې موږ ګمرکاتو کې د اصلاحاتو مسلې ته پام کوو. څومره اصلاحات وشول او دغه ګمرکاتو چې کوم ګمارنې کېدې ته په دې باندې نیوکې وې چې دا داسې کسان ګمارل کېدل چې هغوی په لوی لاس به ساته لاره هواروله؟ تاسې ګورئ چې دا اوس چې کوم معین د ګمرکاتو تعیین شوی دی، تمیم صاحب په ډېر احترام دا په خپله اوس په دا څارنوالۍ کې 2-3 دوسیې لري، په 2-3 قضیو کې متهم دی په فساد. دی راغی معین شو. په دې وروستیو کې تاسې ګورئ د څو ګمرکونو د فراه او د ننګرهار او داسې نور د دې ګمرکانو مدیران تغییر او تبدیل شو. تاسې وکتل چې د آر نه مکتوب صادر شو چې څارنوالي او بله هېڅ اداره نشي کولی چې دوی په چارو کې مداخله وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې نو راتلونکو 5 کلونو لپاره څنګه تمه ولرو چې اقتصادي برنامې به داسې عیاري شي چې هغوی به هم ریفورم راوړي او هم به اقتصادي برنامې داسې چې ګټه د صرف ماته راځي، دا هم اصلاحات دي، هم اقتصادي پرمختګ دی، هم اقتصادي برنامې دي، خو دا نشي کېدلی. موږ وایو اصلاحات باید داسې راشي چې ولس ته یې ګټه ورسېږي، وطن ته یې ګټه ورسېږي، او په دغه ټاکنیزه مبارزه کې تغییر او تبدیل دا خو بیخي یعنې هېڅ انتخاباتي اخلاق نه ایجابوي، باید نه وی شوی. نو زموږ تمه دا ده چې ټول سیستم به شفاف وي، او که د ثبات او د همپالنې د ټیم یو لومړیتوب دا ده چې دوی به ګمرکونه ولایتونه د مرکز سره وصل کړي، او هر شی به کم مال چې واردېږي کم مال چې صادرېږي هم به په ولایت کې هم به په مرکز کې یو شان ثبتېږي او چک کېږي. بعض جنبندي کو په یوه پوښتنه باندې جاوید صاحب چې یوه نیوکه دا ده چې کاندیدان تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د خپل اقتصادي برنامه تخصصي خلکو ته ووایي، په رسمي ډول خلکو ته تشریح کړي، لکه څنګه چې تاسو په لومړیتوبونو باندې بحث وکړه. تکراري خبرې دي او بیا هم هغه پخوانۍ مسلې دي چې په یو کتاب کې راغلي وي، هغه اقتصادي چپټرونو کې چې هماغسې ویل کېږي، او خلک لا تر اوسه پورې خبر نه دي چې دولت جوړونکی ټیم به اقتصاد محوره حکومت راولي. خو څنګه ډېر لنډ راته ووایه. په دې تېرو 5 کالو کې په دې برخه کې مونږ کار کړی دی. ترانزیت، ترانسپورټ، انرژي، ترڅنګ مثلا د عواید او مالیات دا دي زموږ روښانه دي او همدې ته تداوم ورکوو، په دې کې لا چټکتیا راولو او د اصلاحات یعنې دا ټیم دغسې اراده لري چې خلکو ته دغه مسایل تخصصي تشریح تخصصي هماغه منشور چې دی هماغه منشور دغه تداوم دی، هماغه منشور کې چې کومې برنامې دي د هغې تداوم دی، او د هغې تداوم تاسې ګورئ
ډیره مننه. تاسو حکمت صاحب کراته وای کاندیدانو کې خپل د اساسو په ټیم کې د قصي اراده شته چې اقتصادي برنامه خلکو ته تخصصي تشریح کړي. خوشبختانه زموږ په ټیم کې د دنیا په سطح منلې اقتصاد پوه هغه چې ډاکټر صاحب حدیدی او په دې برخه کې تخصص لري کېدای شي چې د هغه وجود په دې ټیم کې د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره ډیر موثر او اغېزناک اوسي او هغه سره په دې برخه کې ډیر کافي تخصصي مسلکي نوي شیان شته دي. کور مدن چرال په موضوع مرا سره بحث وکړو. ګران لیدونکو تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.